د خپل هغه د مینه خو ورته زه نشم ویلی، اکثر دښمني ده. مینه او مینه خو نشته که نه، مینه خو هغه ده چې بس په اسلامي طریقه باندې وي. دا خو مینه نه ده، دا خو بل څه شی دی او شریعت دن دی. ته دغه خلکو ته څه ویل غواړئ چې د دومره درنو پلارانو میندو دا پرتوګ تاسو ولې وباسئ؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم امرزیب زیدوال. پروګرام اصلاح کې مولانا شاه فیصل حقانی صاحب ته هرکلی وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه وایي؟ طبیعت هم ښه دی. مولانا صاحب نننی ټاپک زموږ حیا او د هغې په عکس باندې بې حیایۍ کې د موبایل کردار څومره دی. حیا خو انشاءالله تاسو به زموږ مینهوالو ته وایي چې حیا مونږ څه ته وایو، او بیا به دا مونږ دغه ته وایو چې زموږ په معاشره کې بې حیایۍ طرف ته د موبایل څومره فعال کردار ادا کوي. زموږ معاشرې نه دا ښکلي اقدار د مسلمانۍ او د اسلام وباسي ورو ورو، او مونږ څنګه چې دی نو نورو هغه یارو ته چې دی نو ملامته کوي او مونږ ورته چې دی نو مخ په وړاندې راغورځوي. نو زموږ مینهوال به تاسو نه اول دغه تپوس لري چې یاره مونږ به حیا څنګه په اسلام کې پېژنو، چې حیا څه ته وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک چې د انسان تخلیق وکړ نه، نو ګور آدم علیه السلام الله کپړو سره نه پیدا کړ، او حوا بیبي وی سره د کپړو پیدا شو. او جی وی داسې د غرمې د ماسپښینۍ چې ختمېدو کې مازدیګرۍ شروع کېدو کې دی الټه طرف ته د آدم علیه السلام سره خوا کې پرته وه، حوا بیبي سره د کپړو هغه کپړې اوس پاڼې وي هر څه شی چې مطلب دی چې پټه وه، په پرده کې وه پټه وه. او آدم علیه السلام چې الله پیدا کړ نو هغه لکه کپړې وپړې ورسره نه وي، بلکې د هغه کومه ډانچه چې وه نو هغه راپاڅېدل او یو ترتیب سره رانغېدل. هغه ځان له خبره ده. خو مطلب مې دا دی چې موږ سره دوه دغه دي که نه قسمونه دي انسان، یو ښځه یو سړی. په دې دواړو کې د حیا عنصر فطرتي طور موجود دی. لکه ما خبره اکثر زه کومه چې یو ماشوم دی او هغه نه ته د پنسل څراغ کې هره بړه چول نه موږ وکاکه یا هغه څه کنځل هم کوي ډب هم ورکوي یا دغه که نه او ریاکشن خپل دغه ځای رهي هغه بچارې هم دا ورکوي ته د پنسل راغ کې و کړپ هغه غټول ځان بربنډ کړي نه داسې نه کوي. که چېرې د غوسې د وجې بعد یې ماشوم کړی هغه نه شو ویلی، خو لیکن داسې نه کوي. بیا د ده په نسبت جنایي ده نو هغې کې بیا د نه هم حیا ډېره ده. د عمر رضی الله تعالی عنه په صحابیت هغه دوران کې چې پیغمبر علیه السلام مبارک ژوندی و، وی یاره زما رایې دا ده زه وایم چې دا ښځې دې پرده وکړي، زما وی دا رایې ده. او بیا د هغې نه بعد د پردې آیاتونه هم الله تبارک وتعالی نازل کړه چې بهی بس تاسو اوس پرده وکړئ. اسلام نبی علیہ السلام فرمایي چې الحیاء من الایمان، حیا د ایمان سر یا غوڼ نیم ایمان دی. بل طرف ته سورت نور چې دی نو پوره قاعده یې ښې ده د ستر او د پردې حوالې سره. خو زموږ خلک مولانا صاحب بعضې خلک دا وایي یاره د زړه پرده پکار ده. نو په اسلام کې د زړه پرده او د مخ پرده د دې په دې لاجک باندې پوره شو. دا اکثر دا خبره بالکل زموږ معاشره کې ډېره عامه کېږي. زړه صفا پکار دی او نو وایي که ګیره خرې او که پرده نه کوې و د زړه پرده پکار ده. او دا مونږ ټول یو وروڼه خویندې یو. جلالین شریف کې یو ځای کې شته چې یو زنا ده یو دوایي د زنا ده. وی زنا خدا ده چې دا مونږه سته زنا و، دوایي د زنا دا د نظر نه دی، دا وایي د شیطان د غوښو نه یو غوښه دی چې په کوم ځای باندې پرېوځي نو د هغې عکس زړه ته راولي. زړه ته عکس راغی مازغه به پرې سوچ کوي چېرې دا بنده ښکلی و، د ده دا ځای غټ و، دا ځای نری و. سړی اوسګاري که نه، اوس کاروباري سړی د هغې نو زه صحیح ده. یا عام طور سره روټین کې دفتر کې جنکۍ ځي راځي، یو راځي دوه راځي ډېر راځي، نو بنده و چې خدای پاکه زمونږ معاشره خصوصا ښځې پرده کړي دغه کې نه چې لږه هم داسې مونږ یو ځای ته رو میلاو شي نو هغې نه یو لویه کیسه جوړه شي. مولانا صاحب زمونږ یو استاد و الله دې وبخښي، دا لوړی استاد جي هغه به وي یو علم دی، هغه فرمایي چې خپل کور کې صورت نور ډېر وایي، خپلو کشرانو ته خپلو زنانو ته صورت نور وایي. مونږ به هم مینهوالو ته وایو چې تاسو صورت نور وایي. بل دویم خبره دا ده چې هغوی به وایي دا هر څه د لیدو د کتو نه کېږي. نو زه په خپل د کور په درشله کې چې کوم بهر ته مونږ ځو راځو مینځ په ګیټ کې زه سوړه نه پرېږدم، ځکه که په دې کې به هم چا څوک وګوري راوګوري نو کېدای شي د لیدو د کتېدو نه وشي. اوس د لیدل کتېدل ډېر زیاته ګران
اوس انډرایډ سیټونه راغلل، واتساپ راغلی، مسنجر راغلی، وایبر راغلی، ایمو راغلی، خلک پې یو بل ته ګوري دا شان. د دې څه اثر وینئ؟ د ښځه نه ده ښځه مونږ به خصوصا ټاپک پرن زنانه والو سړي له هم دا نه چې بیا یې په کار ده خو بهر سړي بیا هم څه ناڅه ګزاره کوي. ښځه دوکه کېږي وایي ښځه زر دوکه کېږي. بل ښځه ګوره اسلام وایي چې دا امامه نشي جوړولی، دا ملکه یا باچایان لکه مثال چې لکه حکومت کوي که نه، ملکه خو د باچا ښځه و ملکه شي، خو حکومت دا چې کوي نه دا حکومت نشي کولی، ځکه چې د دې کې قوت ګویایي هغه په نسبت د سړي کمه ده. د انسان د مازغه چې دي لکه زمونږ دا ستا عام نن سبا 2% 3% ویښ دي او دا نور خو ټول اوده دي، داسې حساب دی. نو بیا دغه 2% کې 80% خبره کیسه چې کومه ده دا ټوله د ګویایي حصه دی کې ډېره ده، خو د ښځې په مازغو کې د ګویایي حصه کمه ده. د ښځې په دماغو کې قوت دا کور کې لکه دا د خاوند نه خو ژبه تاولی شي یا زوی ته سپک ویلی شي، خو لکه دا په نسبت د سړي ښه تقریر نشي کولی، او د پریکټس خبره یو ښځه دوه ښځې که کولی شي هغه نشي ویلی، خو اکثریت چې دی دغه شان دي که نه. یا لکه د سړي جسم چې څومره سخت دی، لکه د اوسپنې په دې بټو کې دی کار کوي د میلونو کې، په زنانو ته بوځه او خدای شته که دې ګڼ. مولانا صاحب موږ وینو دا شانتې معاشره کې دا شانتې شی وینو چې دا موبایل چې دی دا د موبایل ذریعه ګرځي د ډېرو ښو خاندانونو د دې کې یو کار دی. زه وایم چې زنانه له ته موبایل ورکړه خو ته په هغې باندې لږ چیک اینډ بیلنس ساته. چیک اینډ بیلنس ساتل پې لازم دی. ګوره ساده موبایل دې ورکړه به دې باندې به خبرې کوي، ته یونیورسټۍ یا کالج کې سبق وایي، خپله یې بوزه راواله په لاره باندې. ګوره د دې یو ماشوم ورسره کو قدرتي دی سړي له الله یو عجبه، او بل دې زنانه ته هم یو دغه دا دوکه کېږي زر د دې باندې چې چیک اینډ بیلنس نه وي که نه بس دا زر دوکه شي غریبه، دا بیا وروسته خپله هم خفوي، انتهایي خفوي. بل مولانا صاحب چې کوم ملګري دي مطلب دا دی هغه نن چې ورته مونږ چې دی نو بوای فرینډ وایو یا ګرل فرینډ وایو، یو کلچر دلته مغربي دلته خلکو ځان دپاره جوړ کړی دی. په دغه حوالې سره ته به هغه خلکو ته څه وینا کول غواړئ چې هغوی خپل تصویران یو بل ته لیږي رالیږي، لکه دا تاسو څنګه وینئ؟ اسلام خو د حیا متعلق دا هم وایي که نه چې سړی کور کې ني نو ښځه ورله راله نیول خو یې تصویر که نه دا لاس دې سره وټکوي داسې که سړی حیاداري او بې حیایي یا علم ورسره څه لږ ډېر پوهه به شي، که بیا هم نه پوهېږي نو بیا دې غاړې زما خپل رای ده دې غاړې ورته بس ور وټاکو اړو خبر بس اړو نشي ورته وایم ور دې ورته وټاکو د سړي دې به یې پوهه به شي، بیا هم پوه نه شو بیا د اسلام فقها دا ټول په دې باندې تفسیرونه هر څه حدیثونه چې دا دې ورته غوسه کې وایي چې څوک یې ښه داسې څه غوسه کې داسې ډېر خو هغه خپل دغه کې نه په جان ایماني طرز باندې بالکل نه، ځکه چې قرآن شریف خو په دې بیا ګواه دی ایتونه شته، هسې نه چا خو سړی بیمار وي د هغه په اړه کې هغه مرض را پیدا شي روټین دغه نو او بل دا که مثال دلته یې څه شی ونه مونده نو روټین مې بل چاته به ورډبولې او نو په دې وجه باندې رو به نه پرېږدي چې رو دې پرېښودو موبایل دې ورکړو یول نو ورکول دې په کار خپل موبایل باندې به یې تا ته میسج راځي د کالج د طرفه یونیورسټۍ طرفه لیکچرر دی یا لیکچرره ده هغه تا ته یو شی رالیږي هغه ته سټډي کوي زما موبایل باندې رالیږي، هغې له موږ خپل واخلو لیپټاپ وله واخلو دا ضرورت دی. بیا هغې سره دومره فرینډلي ماحول پیدا کول خپلې لور سره خور سره پپو ماسي سره چې هغه یو شی وبلې تا سره ډسکس کړي چې تا سره ډسکس کړي، بل دا چې هغې ته وایي خیر دی زه ستا لیپټاپ زه لږ ګورم په دې نیت نه چې مثال زما تا ما شک دی، په دې نیت چې ته ما سره یو شی شیر کړي د ستا ملګری یم ما زما نږدې ملګری به تا ته بل څوک. مولانا صاحب هغه زه یو کس راته ووایي ډېر په افسوس سره ډېر زیات خفګان دغه حالاتو کې خبرې اترې ورسره کېدې ما تاسو وتلي وئ د پلانکي جرګوله ما ته یې وی او تللی یم خو زه خو په بله لانجه باندې ور واړېدم په هغې کې وي زه لاړم هغه کس سره چې دی نو جرګه مې بوله هغه ته مې ویل چې لکه تا خو ډېر بد کار کړی دی دا کار دې کړی دی هغه کار کړی دی وی هغه غلی غوندې کې راپاڅېده او وی ما ته یې موبایل دا شانتې مخامخ کړ چې ما ته یې مخامخ کړ نو زما د ډېر ښکلي ټبر یو ډېر ښکلی تصویر پکې زما د یو پیغلې چې دی نو هغه ما ته وښو وی ما ته وی چې د ستاسو د خاندان هم داسې دا
یا زما هغه وخت سره هغه وي چې کومه کرکره او دبدبه وه هغه خو زما نه بیخي ختمه شوه. مولانا صاحب لکه دغه کشرانو ته ته څه ویل غواړئ چې لکه هغه د خپل هغه د مینه خو ورته زه نشم ویلی اکثر دشمني ده. مینه او مینه خو نشته که نه، مینه خو هغه ده چې بس په اسلامي طریقه باندې وي. دا خو مینه نه ده، دا خو بل څه شی دی او شریعت دن دی. ته دغه خلکو ته څه ویل غواړئ چې د دومره درنو پلارانو میندو دا پرتوګ تاسو ولې وباسئ؟ ولې یو بل سره دا څیزونه شیر کوئ؟ د ګوره سورسز مونږ سره ډېري بعضې وخت کې او وخت را سره هم ډېري. زه به دا ووایم والدینو ته به ووایم دغه خلکو ته خو بیخي نه ووایم ځکه چې هغوی ته وکوی نو هغوی د سر د پاسه تېرېږي. والدینو له پکار دي چې خپل کشران مصروفه وساتي. نمبر 1 مونږ سره مونځ دی زنانه د نارینه کور کې سټریکټلی چې کوم دی به یې مونځ به پنځه وخته کوي او سره به تلاوت ذکر او څلورم نمبر باندې دوا. نو ګوره مونځ تلاوت ذکر او دوا دې کې خپل وختونه تیرو. د سکول څه کار دی، دار سړي خپل څه کار دی هغه کوي. تاسو له وایي زه د موبایل لم ټایم در کوم د خدای سړی نه یم د داسې توره چې کوم دی نو هغه خبره چې ډکټیټر یم چې بس تاسو سره به د ګپ لم ټایم در کوم. هر سبا ټایم ټیبل داسې هم نه چې فوجي قانون به خو بهرحال داسې هم نه چې بالکل لکه لندن به یو بس داسې نور ملکونه هلته هم وایي دا شی نشته. بعضې ملګري ما ته میسې دا وکړي لکه دلته چې خلکو کمې پیښې شروع کړي او چې ته په یو فلم کې یا په یو دغه کې به چېرته کې داسې یو دغه چې به هغوی به پیسې ګټي او پروفیشنل خلک یې د هغوی ډیوټي ده کوي د هغوی کار ده کوي او مونږ د هغوی کار خپل کور کې را دننه کړو. نو مسلې بل مولانا صاحب لکه اکثر مونږ بیا لږ د پښتو په نوم او د غیرت په نوم باندې بیا خپل اولاد قتل کوو، که هغه نارینه وي که زنانه وي. اوس اسلام هم دا شی دغه کړه چې یاره د زنا فعل چې دی نو دا د زنانو نه شروع کېږي. الزانیة والزاني صیغه یې مخکې د زنانه راوړې ده چې الزانیة والزاني. اوس مولانا صاحب ته به دې میندو ته دې خویندو ته دوی ته هم څه ووایې که نه؟ یو عدالت کې چې کوم دی یو زنانه راغله هغې دعوه وکړه چې د فلاني سړي ما سره زنا وکړه. جج صاحب ورته ویې ښه هغه شی شروع شو او وکیل ورته یې د ستن کې تار واچو هغه ته یې داسې کولې داسې کې وی خپله ښځه چې د دې ړني نو خپل خاوند ورسره نشي کولی دوی په خپله کمره کې 1 by 1 څنګه تا سره یې وکړه دې سړي زنا وکړه. بالکل دا قرآن شریف چې کوم څیز بیانوي موږ ته ډېر څه د لرې نه یو شعر اوچت کړي او ډېر په فصیح او بلیغ انداز کې هغه شی فټ کړي. الزانیة والزاني دا چې ویلي دي سړی د ځان زرها مړ کړي که نه خو چې څو ښځې ورته لکه ښځې دپاره حیادارو ښځو دپاره دا نرۍ څادر شه دا ښه نه دی، بغیر د نارینه نه وتل ښه نه دي، عامو خلکو کره شپې کول ښه نه دي. خصوصا میندې د دې ګناهګارې دي میندې دا د مورګانو په سلا باندې دا بعضې کارونه کېږي. خیر دی وړه ده او دا دی او دا دی دا وړوکی دی نه بالکل دا که وړه ده که وړوکی دی د شریعت تابع دی. ټول نه لومبی فسټ اف آل زما دپاره شریعت دی. شریعت ما ته ویلي دي داسې هم نه ده زمونږ معاشرې باندې لکه مثال اسلام خو دا هم وایي چې د لیور نه پرده کې خو مونږ وو د خیر دی یاره که دی کور ته راځي نو څه قدرې زیات وله مونږ ورکړی دی چې لکه د لیور نه مونږ وو که نه ځان داسې ساته لکه د مرګ نه چې ساتي او مرګ چې کوم دی نو لیدل کتل کېږي. اصل کې مولانا صاحب غټه خبره پکې د لیدو کتېدو ده. نو مرګ خو لازم دی دا لیور هم لازم دی. نو د مرګ نه به ځان بچ کړې نه لیور نه به ځان بچ کړې نو زه د مرګ نه خلاصۍ نشته نو د لیور نه دې هم خلاصۍ نشته چې خلاصۍ دې نشته نو زه خیر دی او د شریعت مطابق هغه سره د شریعت مطابق. بل دویم خبره دا ده چې مونږ مولانا صاحب تاسو هم وینئ موږ هم وینو په دې معاشره کې پاتې کېږو هغه ماشومانان چې هغه د 12 کالو کېږي بیا ورته مور او پلار دړوان دی هغه بېهوده لباس استعمالوي هر یو شی ښکارېږي. نو مولانا صاحب هغه میندو خویندو ته دا زموږ د زړه دغه نه د درد نه زه دا خبره کوم چې کڼډلي مالم الله پاک اولاد راکړی دی مولانا صاحب له یې مو ورکړی دی نو مه بل په امتحان کې اچوي مه ځان په امتحان کې اچوي مه بل وژنئ مه ځان وژنئ نه د بل حیا سره او عزت سره لوبې کوئ او مه چې دی نو خپل عزت چې دی نو تار کوئ. اکثر خلک بیا راځي بیا وایي زما په لور باندې زما په زوی باندې پیری دی دله دا چل دی دله دا چل دی هېڅ چل هم نه شوی
خو اعلی چې کومه موبایل ده د هغې په ذریعه ورته پیرې را دننه شوي نو ستاسو دپاره هم سر دی درد ګرځي زموږ دپاره هم سر دی درد خبره ګرځي دې وکړه اکثر مریضان چې ما ته هم راشي که نه نو زه ترې دا تپوس کوم وایم بچې لکه زنانه چې خصوصا وایم ټچ موبایل درسره خو نشته بچې چې هغه وایي شته نو زه ورته وایم خیر یو اووه ورځې به تقریبا دا موبایل نه نه استعمالوي به استعمالوي او بابا بیبي یا څوک چې ورسره وي نو هغوی ته هم زه دا هدایت ورکړم چې بھائی دا موبایل تاسو والئ دا بند کړئ اووه ورځې پس دا بیا راولئ اکثر هغه ښه شي او جینۍ کې حیا ډېره ده جي دا ډېره حیاداره ده او که دا حیا ترې لرې شه نو ګوره بیا ډېره بې حیا بیا ډېره بې حیا نو مولانا صاحب پروګرام اخیره کې تاسو میندو پلارانو ته څه وایي زه به اخري خبره به دا وکړم چې دې بچو ته دې بچي ووایي بچو ته دې بچي ووایي او دې باندې دې یو خو داسې چې لکه هغوی له داسې ماحول یا اخره کې به یو خبره مې بله ذهن ته راله اختر را روان دی د خیره زموږ ستاسو نصیب کې چې دا لاس میلاول نه دی دا سړي سره پیغمبر علیه السلام میلاو کړی دواړه میلاو کړي یو یې میلاو کړی په ناسته یې میلاو کړی ولاړه یې میلاو کړی دی زنانو سره هغه زنانو سره چې هغوی سره یې نکاح کېدو د هغوی سره یې لاس مې نه دی میلاو کړی که بیت یې هم ورکړی دی نو د صادر پولیس کې ورکړی دی د صادر پولیس چې هغه دومره عظیم لکه دغه خبره تاسو وختي وکړه چې هر سړی وایي زما اړه صفا پکار دی د صحابه هم راسته اړه صفا دي سوال نه پیدا کېږي نو هغوی چې سوال دپاره دې اهتمام کړی هغسې خو موږ نه شو کولی بهرحال چې 20-30% هم وکړو دا به ښایي جامې اختر له زنانه جوړوي نارینه هم که جوړوي کولاو جامې جوړول غټې جامې جوړول د موسم مطابق که نه چې لکه لاندې پکې ته ښکارې نه مطلب مې دا داسې هم نه چې ته جیمې هغه خانتا واچې او غاړه تنګه کولو دا لستوڼي برابر کولو چې ښه ده چې څومره پټه ده نو دا زبردست ده دا ښکلی دا شهادتګۍ ده او که دې نه د کپړې لرې کړي بیا خو مثال په طور د بازار دغه دی هر سړی به ترې نه ځلوبۍ چې کولاو پرتې شیشه کې نه هر سړی ځي او یو پکوړه ځلوبۍ راهلي او سکي بس دغه حساب به بیا نو ډېره مننه د مولانا صاحب د ټایم راکولو مینهوالو موږ به ځان سره خپل هم سوچ کوو اول به زه په دې خبرو باندې عمل کوم بیا به تاسو چې دی نو کوشش کوئ چې په دې خبرو باندې عمل وکړئ مولانا صاحب د ځلوبۍ مثال ورکړ کومه ځلوبۍ چې په شیشه کې